او د اودس منه چارندام کول. نو آیا باتروم کې چارندام کولی شي که نشي کولی؟ غسل خانه کې، باتروم کې، ټټۍ کې، بیت الخلا کې اودس کولی شي که نشي کولی؟ نو باترومونه مختلف قسمونه وي عزتمندو، چې کوم باترومونه د دې په دې ډول باندې جوړ شوي چې صرف د استنجا دپاره او د بول و براز پاخانې دپاره او د سماتي دپاره قضای حاجت دپاره جوړ شوي دي، نو په دې کې خو اودس نه، د اودس کولو نه منع راغلی ده. ځکه هغه ځای اکثر ګنده وي چې کوم واړه واړه باترومونه وي، کموډ سیسټم دی وړوکې، نو دلته که د هغې د پاسه ته اودس کې ته امتیاز یې وکړې دارې دله راځي، ګنده کېږي، نو دلته نه دي کول پکار. که شدید ضرورت راپیښ شي نو بیا هغه ځای مکمل صفا کول پکار دي، لکه جاز کې، ریل ګاډي کې، داسې مثلا بل ځای کې نور ځای بالکل د سره شته نه دی، نو بیا مکمل یو دوه لوټي اوبه هغه ځای باندې اچول پکار دي چې هغه ځای مکمل صفا شي، بیا وکړه خیر دی. خو که داسې نه وي نو د دې ځای نه منع راغلی ده، دغلته به نه کې اودس. یو د دې وجې نه چې د انسان بدن ستر هلته کولاو وي، او دویم د دې وجې نه دا د ګند ځای دی، صفایي پکې پوره نه حاصلېږي. چې کوم غټ باترومونه وي، بعضې دوه قسمه باترومونه وي، دویم قسم دا وي غټ غټ باترومونه خلکو جوړ کړي وي، بعضې دومره غټ باترومونه وي پوره کټ پکې راځېږي، بلکې هغوی پکې هغه بیسن لګولي او هغه اسمبلي پکې لامبي پکې باد بیسن یې پکې لګولي غټ انسان پکې سملاستیم شي، او سیټ ته پکې نور زیم وي. نو داسې باترومونو کې آیا دام د ټټۍ حکم لري که نه لري؟ نو بعض عالمان وایي خیر د دې کې د اودس کولو گنجایش شته، ځکه کموډ هغه سر کې 5 غزه 6 غزه 10 غزه لرې دي چې کوم دی بیسن جوړ شوی وي او صفا سوتره ټیلونه پکې لګېدلي دي، د میتیزو یو داره یو ساسکې پکې نه معلومیږي. نو بعض عالمان وایي که چېرته د دې کموډ او د دې غسل خانې په منځ کې څه رکاوټ وي، مثلا داسې انسان پکې شیشه لګولي، منځ کې پلاسټکي پکې لګولي، دیوال شانی پکې کړی، نو بس بیا خو هغه بیل ځای دی، دا بیل ځای دی، بیا خو بالکل پکې اودس صحیح دی. که بیل ځای نه دی خو غټ ځای دی، یا مثلا د کموډ ځای ډېر اوچت دی، دا ځای ډېر ښکته دی، یا دا ځای ډېر اوچت دی هغه ډېر ښکته دی، نو بالکل بیل بیل معلومیږي. نو دې صورت کې په دې کې گنجایش شته، ځکه دا بیل بیل مقامات شمارلی کېږي، ځان ته ډېره مه ګرانوئ. بیا هم بهتره دا خبره ده چې ته د هغې ځای نه راوځه، په کور کې د اودس دپاره ځان له بیل ځای جوړ کړه. بهتره خبره بیا هم دا ده چې بار یې وکړه، د شک و شبهې نه پاک کار کوه، صفا سوتره کار کوه. خو عزتمندو نن سبا هر سړی مصروف دی، دفترونه دي، هلته ډېر زیات ټایم تاله لمونځ دپاره نه درکوي، که زیات ټایم هلې بیا د باندې پابندي لګوي، پردي نوکري وي، ډېرې خبرې وي، بار ملکونو ته تللی وي، که ته داسې اودسونو پسې ځای په ځای باندې ګرځې نو ګاډی د نه ځي، لوی مسلې جوړېږي. نو دین به موقع ته به ګورې د هغې مطابق به کار کوې. دې ته ویلی کېږي د علم په رڼا کې کار کول. نو هر ځای کې به د اودس طریقو کې هم ته فرق راولي. نو چې داسې غټ باترومونه، دویمه مسله دې کې دا وي چې د اودس دعاګانې به وې که نه، نو که وړوکی باتروم وي هلته خو به د اودس دعا نه وې، ځکه چې هلته کموډ دی نږدې ګنده ځای دی، هلته به نه وې، په زړه کې یې ویلی شي. او چې غټ وي نو بس هغه مسله ده چې لږ لرې ځای وي، نو بیا هم تاله پکار دا دي چې داسې دبي اواز ورته وایي، داسې په مړ اواز باندې دعاګانې وایه چې کوم غټ باتروم وي. نو دې انداز سره چې کوم دی بیا انسان پکې دعاګانې، یا شیشه ده مثلا شیشه کې ودرېدی د هغې خپله دعا ده، نو هغه دعا هم پکې ویلی شي داسې رو رو الفاظ سره. او چې کوم باتروم کې اوبه ودرېږي ټټۍ شان ده ګند پکې ودرېږي، هلته به بیا بلکل اودس نه کړي، بیا بار کول پکار دي.